ګران اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دا د دې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت تاسو ته د وروستی مورچل په نوم ناول پیلوو. وروستی مورچل ناول نسیم حجازي لیکلی او محمد نعیم شفق پښتو ته ژباړلی دی چې تاسو ته به یې په څو پرله پسې برخو کې در واوروم. هیله ده چې خوښ مو شي. د وروستی مورچل په نوم د ناول لومړۍ برخه داسې پیلېږي: د عربو له بیابان نه د اسلام چینه وخوټېدله او هغه شګلنې دښتې چې په پیړیو پیړیو د سیلانیانو د پام وړ نه وي د زمانې د څار مرکز شوې. د جهالت په ترږمیو کې سرګردان انسانیت چې د لارښوونې د کوم لمر په انتظار و، هغه لمر د فاران له غونډیو نه راپورته شو. په هغه ورځ چې د امینې په ګلاب، د عبدالله په بچي او د عبدالمطلب په لمسي د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ایښودل کېده، د فطرت انځورګر د نړۍ په نقشه کې نوی رنګ خپراوه. تقدیر د نړۍ د قومونو لارښوونه عربو ته سپارله او د نړۍ تاریخ لیکونکو یو نوی باب لیکه. د رحمت په ریښتو د غلامۍ او د جهالت په زنځیرونو تړلي ټپې شوي انسانیت ته د ازادۍ، ورورولۍ او برابرۍ درس ورکاوه. د عربو سرایانو لات او هبل مات کړل او پر نړۍ د رحمت د وریځو په څیر خپاره شول. د دوی د تورو اوسپینو هره اوسپینه غوڅه کړه. د دوی تهذیب، مدنیت او اخلاق پر ټولو تهذیبونو، مدنیتونو او اخلاقو بری وموند. هغوی د نړۍ څخه د فساد د ونې جرړې غوڅې کړې او د انسانیت په بڼ کې په خپلو وینو د سولې او امن ونې خړوبې کړې. د کفر تیارې د ماسپښین د سیورو په څیر ورټولېدې. د قیصر او کسرا د استبداد ماڼۍ ویجاړې شوې وي. د اسلام د غازیانو د بري جنډې یو لوري ته د البرز د غرونو په واورینو څوکو او بل لوري ته د افریقا په شګلنو دښتو کې رپېدې. د دوی آسونو په یوه وخت کې په ختیځ کې د هندوستان او په لویدیځ کې د اسپانیې په سیندونو اوبه څښلې. 1400 کاله وروسته اوس هم یو مورخ پایرانی دا پوښتي چې د عربو د آسونو تګ غیر معمولي ګړندی و او که قدرت د دوی په مخه کې ځمکې ته د غښتل ورښودلي ول. دا یو انقلاب و، یو روښانه انقلاب. تقدیر د عربو د شګو زرو ته ځلا ورکړه او هغوی د نړۍ تیارو ګوټونو ته واستول. خو 600 کاله وروسته یو بل انقلاب راغی، یو تیاره انقلاب. ښایي د اسلام ډیوې چې په پیړیو پیړیو کومې تیارې په مخه کړې وې له 4 خواوو نه ورټولې شوې او د ګوبې په سارا کې پناه اخیستې وه. ښایي د هغه اور سکروټې چې عربو په اوبو مړې کړې وې د ګوبې د دښتو په سرو ریګونو کې پټې شوي او پټې بلېدې او 600 کاله انتظار وي چې د اسلام ساتونکي کله ویده کیږي. حقیقت دا دی چې له یوې مودې راهیسې د اسلام د درمن ساتونکي خوبوړي وو او د کفر اور 600 کاله ځکه مړ و چې د لومړنیو پیړیو د غازیانو داستانونه دوی ته د اوبو د څاڅکو په څیر وو. د اسلام دښمنانو ته د عباسیانو د دولت تش او راسته محلونه هم د نه ماتېدونکو برجونو او قلاګانو په څیر ښکارېدل چې د هغوی پلرونو په لومړۍ هجري پیړۍ کې د لویو لویو واکمنو تاجونه تر خپلو قدمونو لاندې کړي ول. نږدې 600 کاله وروسته د جبر او ظلم هغه هوس چې د روم او ایران د ماڼیو په کنډوالو کې ویده و د ګوبې دښتې د یوه شپاڼه په وجود کې راویښ شو. د هغه شپاڼه نوم تموچن و چې د چنګیز خان په نوم مشهور شو. د نړۍ هغه فاتح چې د بخت بیړۍ د وینو په سمندر کې لامبو وهله چې د ده برخه د تیارو د توپانونو لارښوونه وه. د دغه چنګیز خان په مشرۍ د منګولیا وحشي قبیلې د یوې سیلۍ په څیر پورته شوې او د تهذیب هره ډیوه یې مړه کړه. د نړۍ په 4 خواوو خپاره شول. 600 کاله د مخه چې کوم نسیم د عربو له دښتې نه را چلیدلی و هغه د انسانیت پر بڼ د رحمت غمي ورولي و. خو 600 کاله وروسته چې د ګوبې له دښتې نه کومه تالنده راښکاره شوه
په هغو کې د نسیمونو پر ځای د چاودلیو ورغورځونکو غرونو تودوخه او اورونه وو او د دې دودونو د وریځې تر بړستن لاندې د هغه اورني مادي سیلاب و چې ښارونه او کلي وسوځول او پرې تیر شو. د بابل او نینوا د کنډوالو په لیدو چې د انسان روح د تقدیر په ویرانیو اعتراف کوي، هغه د تاتاریانو د اورني توپان په وړاندې هیڅ هم نه دي. د مذهبي نړۍ لپاره د چنګیز خان د پوځونو د جګړې تاکتیک بالکل نوی وو. نړۍ هغوی ته یو پراخه ښکارځای وو. د شپنو قبیلو سره د اسونو هیڅ کمی نه وو. پر پسونو او وزو برسیره دوی د اسانو په غوښو او شیدو ګزاره کوله. پر دې علاوه دوی د ځنګل د هر ځناور غوښه خوړله. د ګوبې په دښته کې د ښارونو او کلیو نوم او نښه نه وه. که به چیرته باران وشو نو دغه شپانه به همهلته لاړل او چې تر څو به یې څارویو د هغې سیمې ټول شنه ونه خوړل دوی به همهلته پاتې کېدل او چې بیا به کوم چا دا خبر راوړ چې په فلاني ځای کې څو څاڅکي باران شوی دی نو دوی به همهغه لوري ته مخه کړه. کله کله به د نویو څړځایونو پر سر د یوې قبیلې له بلې سره لانجه راغله چې زورورې قبیلې به د کمزورې قبیلې د څارویو د اخیستلو نه علاوه د هغوی نارینه او ښځې هم مریان کړل. ځکه خو به کمزورو قبیلو یو له بله اتحاد وکړ او یو ځواکمن سړی به یې خپل مشر وټاکه. د ژمي په موسم کې به د شمال د سړې هوا په سبب دغه ټوله سیمه دوزخ ته ورته یخني لاندې کړه. د ریګونو پر سر به د واورو څادر وغوړېد. د وښو د نه موندلو په وجه به د شیدو څاروي وچ شول او دوی به د تودوخې په موسم کې د ذخیره کړي وچې غوښې په خوړلو مجبور شول. کله کله به توندې سیلۍ راوالوتي او د دوی کیږدۍ به یې ورسره والوځولې او څاروي به یې هم ترې په یوه او بله خوا لاړل. له طبیعت سره دایمي مقابلې له دې خلکو نه زیات کلک او د زغم خاوندان جوړ کړي وو. څو ورځې به د اسانو په شا پاتې کېدای شوای او په ورځو وږي جنګېدلی هم شوای. چنګیز خان د لوی سردارانو د ځپلو نه وروسته هغوی د ځان تابع کړل. بیا د شپنو تاتاریانو په مخ کې د هغو هیوادونو نقشې کیښودې چې هلته شنه فصلونه، ښایسته باغونه او شنې ورشوګانې وي. د لوټمار هوس ټول بربریان د چنګیز خان تر جنډې لاندې راټولېدو ته واڅول. تاتاریان په ګاونډیو هیوادونو د وږو عقابانو په څیر ورپرېوتل او هغو ولسونو چې آرام ژوندانه تنبل او سسته مخته کړي وو د دوی د یرغلونو تاب رانه وړ. په څو کلونو کې د چنګیز خان پوځونو په شمال او ختیځ کې زیات هیوادونه ونیول. ګاونډي هیوادونه د هغوی ګړندیو بریاو ته حیران ول. دوی به په یوه ورځ د څو ورځو پړاوونه وهل او په یو وخت کې به یې څو ځایه پر نورو هیوادونو یرغل کاوه. د هغو هیوادونو پوځونه به چې په کوم یوه سرحد د دفاع لپاره راټول وو د چنګیز خان د پوځ یوې ډلې به د هغوی مقابله کوله او نور پوځ به له مخالف لوري پر هیواد وردننوتل. کلي او ښارونه به یې ونیول او د پاچاهۍ ټول نظام به یې شنډ کړ. کله کله به داسې هم وشول چې د کوم هیواد پوځي سالار به د تاتاریانو له یرغل نه خبر شو د دفاع لپاره به یې پوځ په سرحد کې پړاو واچاوه. دغه جاسوسانو به هره ورځ دا خبر ورکاوه چې د مغولو د لښکر مخه په همدې لوري ده. خو بله ورځ به کوم استازي دا خبر راوړ چې د چنګیز نور لښکر په بله لاره هیواد ته راننوت او تخت و تاج یې ونیول. د تاتاریانو د حیرانونکي بریالیتوب راز د دوی په ګړندي حرکت کې وو. دوی به په شاتوري آس پرېدل. له هر سپاره سره به څو آسونه وو. کله به چې یو آس ستړی شو سپور به په بل پښه واړوله. د یرغل په وخت کې به چې کله کوم سپایي لوږه احساس کړه نو د آس خېټه به یې په خنجر زخم کړه او د هغه څو غړپه وینه به یې وڅښله. د اوږده سفر لپاره هم تاتاریانو ډیر لیک سامان ورسره اخیست. په ځنګل کې به یې اضافه اسونه خوړل او د لارې له کلیو او ښارونو نه به یې څاروي ورسره وړل. که به کوم ښار بې له جګړې دوی ته تسلیم شو نو مغولو به یوازې هغه خلک وژل چې جګړه یې کولی شوای. خو هر سپایي د مات شوي قوم د تورسریو بېعزتي خپل حق ګڼله. که به کوم ښار له مقابلې وروسته فتح شو نو کورونو ته به یې اور واچاوه او اوسیدونکي به یې ووژل.
د هر پوځ جنرال خپلو عسکرو ته د فتحې د یادګار جوړولو امر کاوه او مغولو به پر ځوانانو برسیره د ښځو بوډاګانو او ماشومانو له وژلو وروسته د هغوی سرونه غوڅول او یادګاري څلی به یې ترې جوړاوه. بیا به چې د هر جنرال څلی لوی و، چنګیز خان به هغه ته شاباسي ورکاوه. کله کله به د دوو سپایانو پر دې جګړه شوه چې ستا څلی دننه تش دی او نن زما سرتیرو ډېر خلک وژلي دي. دا هغه قوم و چې تقدیر د اسلامي نړۍ عبرتناکه تباهي د دوی په لاسونو کښلې وه. دغه اسلامي نړۍ بربادي او تباهي چې د غفلت په خوب ویده و، چې د الهي احکامو د عمل پر ځای د خپلو غوښتنو او هیلو په خاطر تاویلونه پکې کول. له هغوی سره د نیمې دنیا فتح کوونکو پلرونو تورې اوس هم وې، خو د هغو پلرونو ایمان ورسره نه و. د مدینې نه نږدې 2.5 میله لرې د یوه وړوکي کلي په جومات کې د سهار له لمانځه نه وروسته شیخ احمد بن حسن د قرآن او حدیثو درس ورکاوه. طاهر بن یوسف جومات ته ورننوت او شیخ ته یې وکتل. د طاهر عمر د 22 کالو په شاوخوا کې و. دغه په دنګه ونه، مناسب اندام او ښکلې څېره کې زیات وقار او شان و. په سترګو کې د شاهین په څیر بېباکي د ده د هوښیارۍ ښکارندویه وه. احمد بن حسن ترې وپوښتل، چمتو راغلی یې؟ هغه ورته ویل، هوکې، ما له مورجانې نه رخصت راخستی او راغلی یم. احمد بن حسن خپل زده کوونکي رخصت کړل او جګ شو. له ځوان سره له جومات نه ووت. د جومات د دروازې سره د شیخ یوه نوکر آس تر جلب نیولی و. پر آس د سفر ضروري سامان تړلی و. احمد بن حسن آس په غاړه وټپاوه. آس غاړه اوچته کړه، غوږونه یې څک کړل او مخکنۍ پښه یې په ځمکه ووهله. احمد بن حسن وموسکل. طاهر ته یې وکتل او ویې ویل، ستا آس وایي چې لمر تودیږي، موږ ته ژر رخصت راکړه. طاهره، زما په ذهن کې داسې کومه خبره نشته چې په وار وار مې تا ته نه وي کړي. بغداد به تا ته یوه نوې دنیا وي. هلته ستا غوندې زلمي د جوړېدو او بېلارې کېدو لپاره په زرګونو وسیلې شته. که غواړې د هغه بڼ له ازغیو سره ونیکله او ملته پاته شه، او که غواړې له مندې له خوږبویه ګلانو نه ډکه راوړه. بغداد د ښېګڼو او بدیو مرکز دی، خو اوس بدي پکې زیاتې شوي دي او نیکي لیږ. ته به له ډېرو ترخو شیبو سره مخ شي او ډېر حوصله ماتونکي حالات به درته مخته شي. قاضي فخرالدین چې زما لیک ولولي، خامخا به ستا دپاره ډېر څه وکړي او امکان لري چې د هغه په مرسته ته د خلافت دربار ته ورسېدای شي. د خلافت په دربار کې د ایراني او ترکي امیرانو زور دی. هغوی به ستا د لارې تړلو هڅه ضرور کوي، خو زما ستا په استعدادونو اعتماد دی. تا د علم په ژورو سمندرونو کې غوټې وهلې دي. د مدینې غوره مغزونه ستا ذکاوت ته ګوته په غاښ دي. د مسلمان د ژوند دویم جوهر سپایتوب دی او ته له تورې سره هم په لوبو کې تکړه یې. اوس اسلامي نړۍ ستا تر علم نه تورې ته زیاته اړتیا لري. په بغداد کې به قاضي فخرالدین تا ته غوره لارښود شي. که د هغه په واسطه ته کوم لوړ منصب ته ورسېدې، نو په یاد ولره چې د امارت نشه ډېره بده ده. د خدای جل جلاله رضا د خلیفت رضا مخکې وګڼه او تل دا خیال کوه چې ته د عبدالمالک په شان نه، د عبدالله په څیر جوړېدو ته پیدا شوی یې. د شتمنۍ په حساب به ته په بغداد کې د امیرو او شتمنو خلکو په کتار کې شمارېږي. ما له هغو غمویو نه یوه دانه زرګر ته ورښکاره کړه. هغه راته وویل چې د دې بیه له 10,000 دیناره نه کمه نه ده. ما له هغې نه 15 لوی غمي ایښي دي او دا به ستا امانت وي. پر دې سربیره مې ستا برخه په سوداګرۍ کې هم پرې ایښې ده. که ستا اعتراض نه وي نو زه به یو بڼ درته واخلم. ځوان ورته وویل، زه خو تا مجبور کړم، که نه دومره دولت مې له ځان سره نه وړ. شیخ ورته وویل، په دې اړه ډېر بحث وشو. کله چې ته بغداد ته ورسېدې نو وپوهېږي چې زما خبره صحیح ده. هو، تر دې دولت زیات قیمتي څیز له تا سره د صلاح الدین ایوبي توره ده او ته د هغې د حق په ادا کولو پوهېږي. اوس ورځه، در باندې ناوخته کېږي. امین چیرته دی؟ طاهر ورته وویل، هغه له ما سره د تلو ټینګار کوه. ما هغه له نوکر سره ښار ته واستوه. طاهر د آس جلب ونیو او شیخ ته یې د خدای پامانۍ لپاره لاس ور اوږد کړ. خو شیخ د لاس ورکولو پر ځای غیږ خلاصه کړه او ور وړاندې شو. ځوان یې په غیږ کې ونیو. بیا یې په ژړغوني غږ وویل، زما بچیه، ستا بېلتون موږ ته ډېر سخت دی. خدای دې ستا په نیکو ارادو کې برکت واچوي. له احمد سره د غاړې غاړې کېدو نه وروسته طاهر بیا هغه ته د خدای پامانۍ لپاره لاس ور اوږد کړ. خو احمد وویل چې ته په آس سپور شه. ځوان پر آس سپور شو او بوډا شیخ د هغه د آس جلب ونیو.
ځوان له آس نه بیرته د پلي کېدو هڅه وکړه. ویې ویل نه 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 زه داسې ګستاخي نشم کولی. خو احمد هغه په لاس ایثار کړ. ویې ویل زویه ما د یو مجاهد د آس د جلب نیولو له نیکمرغۍ نه مه محروموه. که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د اسامه بن زید د آس د جلب په نیولو له ویاړه غاړه اوچته وړه نو زه هم نن په خپله نیکمرغۍ ویاړم. په بډاتوب کې که څه هم زما کمزوري لاسونه توره نشي اوچتولی، خو ستا د آس د جلب نیولو توان لا پکې شته دی. هغه قوم نیکمرغه دی چې خلک یې په ځوانۍ کې له تورو سره لوبې کوي او په بډاتوب کې د خپلو بچیانو د آسونو جلبونه نیسي او دوی ته د غذا لاره ورښیي. احمد بن حسن د طاهر د آس جلب نیولی د خورما له بڼ نه راووتل. هغه لږ لرې نور هم ورسره د تلو هیله من وو، خو طاهر ورته ویل چې نور زحمت مه کوه، ما ته اجازه راکړه. احمد بن حسن د آس جلب د طاهر په لاس کې ورکړ. ویې ویل طاهره اورېدلې مې دي چې د بغداد د ونو سیوري ډېر یخ دي. زویه چلته ولاړ شي، ویده نه شي او پر زید هم پام کوه، هغه ډېر ساده سړی دی. د بغداد د امیرانو د هوښیارو او چالاکو نوکرانو سره یې مه پرتله کوه. دغه سادګي کله کله د حماقت تر حده زیاته شي، خو دغه زړورتیا او ایثار دغه په هره خامۍ پرده غوړوي او جبرانوي یې. طاهر وویل ته ډاډه اوسه، زه هغه خپل ډېر غوره دوست ګڼم. احمد بن حسن خدای پاماني وویله او د آس جلب یې پرېښود. طاهر بن یوسف په هماغه وخت کې زیږېدلی و چې د صلاح الدین ایوبي توري د اسلامي نړۍ په لوري د اروپا د عیسویانو د ځواکونو مخه نیولې وه. په تېره پیړۍ کې یو لوري سلجوقي ترکانو د بغداد د عباسي خلفګانو له کمزوري نه ګټه اخیسته. د تغرلبیګ، الپرسلان او ملک شاه په څېر فاتحینو په قومندۍ د ارمنستان، کوچني اسیا او شام پراخې سیمې په خپله لویه پاچي کې شاملې کړې. بل لوري د روم د بحیرې په څنډو له بازنطیني امپراتورۍ نه ډېرې سیمې لاندې کړي. په 463 هجري کې سلجوقي ترکانو بازنطیني پوځونو ته په ملازجرد کې پرېکنده ماته ورکړه. د سلجوقي ترکانو د پرله پسې پرمختګ له ویرې عیسوي پادري یعنې دوهم آرین په اروپایي هېوادونو غږ وکړ چې د اسلام د لښکرو د سیلاب د مخنیوي لپاره یوه شریکه جبهه جوړه کړي. د پاپ غوښتنې تر یوې مودې پورې څه خاصه نتیجه ورنه کړه. د اروپا پاچاهانو د سلجوقیانو تورو ته د خپلو ټټرونو ډال کولو لپاره یوازې د ثواب او د آخرت وعدې کافي نه بللې. هغوی ته د دنیا د ګټې په خاطر له سلجوقیانو سره جګړه د شاهین په ځاله د لاس نه ویستلو نه کم خطرناک نه و. خو په دې وخت کې یو فرانسوي راهب اوچت شو او هغه ناڅاپه د اروپا خلک د اسلامي نړۍ پر خلاف راوپارول. د دغه راهب نوم پتروس و. هغه صلیب اوچت کړ، په خره سپور شو او په ټوله اروپا راوګرځېد. دغه له شلېدلو زړو جامو او لوڅو پښو نه مظلومیت خوټېده. په سترګو کې د کسات لمبې وې او په ژبه کې زهرجن نشتر. هغه چې چیرته تلو خلک به پرې ورټول شول. هغه به په القدس کې د سلجوقیانو د ظلم خیالي داستانونه اورول. ده به په خپله ژړل او نور یې هم ورسره ژړول. ولس به د ده د هرې وینا له اورېدو وروسته پر صلیب د قرباني سوګندونه پورته کړل. چې د ولس جوش او جذبه یې ولیده، د اروپا هره لویه او وړوکې پاچي د اسلامي نړۍ پر خلاف د پرېکنده جګړې لپاره چمتو شوه. د هلال پر خلاف د صلیب ټول غوسناک ځواکونه راټول او سره یو شول، خو د ملک شاه تر وفات پورې دا سیلاب ولاړ و. د ملک شاه د وفات نه وروسته سلجوقي پاچي ټوټه ټوټه شوه. د دوی د زوال ګړندیتوب په هندوستان کې د اورنګزیب علمګیر د وفات نه وروسته د مغولي حکومت له زوال نه هم ګړندی و. د 7 کلو په موده کې د لویدیځ په لوري د اسلامي نړۍ هغه دفاعي مورچل چې د اروپا عیسوي پاچاهانو نه ماتېدونکی باله په خپله دړې وړې شو او په 401 هجري کې د عیسویانو سیلاب پر اسلامي نړۍ راواوښت. په بغداد کې عباسي پاچاهانو د سلجوقي ترکانو پر زوال آرامه ساه واخیسته، خو دوی د عیسویت د ویرونکي سیلاب په مقابل کې څه ونه شوی کولی. د یوه کال په دننه کې عیسویانو د سلجوقیانو پاتې ځواک هم تر پښو لاندې غوبل کړ او د بیت المقدس په شمول یې د شام ډیر مهم ښارونه او بندرونه ونیول. د فلسطین او شام سیمې سره شریکې کړې او یو عیسوي حکومت یې پکې جوړ کړ. دغه هیواد د اسلامي نړۍ په زړه د خنجر حیثیت درلود.
نږدې 50 کاله وروسته د اسلامي نړۍ د دفاع جذبه د عماد الدین زنګي رحمت الله د شخصیت په بڼه راڅرګنده شوه او دغه د سرښندونکو عملو په سبب د صلیب د علمبردارانو په زړونو کې د اسلام د غازیانو پخوانۍ ویره راویښه شوه. د بغداد عباسي خلیفه لومړی د هغه حوصله لوړه کړه او دغه د میړانې داستانونه چې واورېدل د اسلامي نړۍ په زرګونو سرښندویانې تر بیرغ لاندې راټول شول. خو د پادشاهي د داخلي ګډوډیو په وجه هغه خپل کار ترسره نه کړی شوی او په بیت المقدس کې د عیسویانو بلې کړې ډیوې د ګل کېدو په حال کې له ګل کېدو نه وژغورل شوې. خو په 1584 هجري کې په مصر کې د صلاح الدین ایوبي اقتدار د هغوی ډیوې ته د شمال وروستۍ څپه شوه. القدس یو ځل بیا د اسلام د غازیانو د آسونو پښې ښکلولې. د اروپا عیسویانو ته د صلاح الدین ایوبي توره د سلجوقیانو له تورې نه ډیره خطرناکه ښکاره شوه او پر فرانسې، جرمني او انګلستان سربیره د اروپا زیاتره عیسوي پاچاهیو خپل زیات جنګیالي په ختیځ کې د عیسویانو د اقتدار لویدونکو ستنو ته د تکیې ورکولو لپاره چمتو کړل. عباسي خلافت دا ځل هم نیغ په دې جنګ کې ګډون ونه کړ خو د صلاح الدین ایوبي د میړانې کارنامو ډیر ژر اسلامي نړۍ د پلوي کړه. کله چې د اروپا د بېشمیره پوځونو له یرغل نه خبر شول د ترکستان، عراق او عربو زیات سرښندویان راغلل او د ایوبي تر بیرغ لاندې راټول شول. د مدینې د څو نورو ځوانانو په څیر د صلیب په مقابل کې د هلال د جنډې اوچتې ساتلو جذبي احمد بن حسن هم له مدینې نه فلسطین ته ورساوه. د هلال او صلیب په معمولی جګړو کې احمد بن حسن د یو بېنومه سپای په څیر ګډون کاوه. د هغه د ټولي منصبداران د په زړورتیا قانع وو خو هغه پر ځان باور چې د احمد بن حسن د ښې پالنې او تربیې نتیجه وه تر یوې مودې پورې د لارې خنډ وه. د هر څومره لوی سړي د خوښې لپاره هم تر خپل نظر او رای نه تیرېده او هغوی د دا پر ځان اعتماد د پر غرور او ځان غوښتنې تعبیراوه. د دوی د پوځي ټولي سالار یو ترکی وو. د یوې ویاړمنې فتحې نه وروسته د شپې مهال د صلاح الدین پوځونو په یو پراخ میدان کې پړاو واچاوه. یوې خواته د احمد بن حسن د ټولي قمندان له څو نورو افسرانو سره د تیرې جګړې د یادونو کیسې کولې. هغه ناڅاپه له یوه سپایي نه وپوښتل چې احمد بن حسن چیرته دی؟ سپایي ځواب ورکړ هغه د ونې لاندې د شمې رڼا ته کوم کتاب لولي. ترکي افسر بیا وویل که د هغه له کتابونو لوستلو سره دومره مینه نه وای نو ښه سپایي ترې جوړېدلی شوی. وړمه ورځ کټ مټ د یوه سپایي په څیر جنګېده. هغه 15 تنه نصرانیان ووژل او زما باور نه کېده چې دا د احمد وي خو دا کتابونه به یې له کاره وباسي. یو ځوان چې تر اوسه پورې چوپ ناست و ویل کېدای شي هغه د یوه سرتیري پر ځای د دې لپاره پیدا شوی وي چې د پوځ لارښود شي. یو عام سرتیری ښایي له تورې نه زیات څه شي ته اړتیا احساس نه کړي خو یو سالار او قمندان کتاب ته له اړتیا څخه انکار نشي کولی. ترکي قمندان په کړه سنده خندا کې د ځوان د خبرو د ترخوالي پټولو هڅه وکړه. ویل نو د بغداد اوسیدونکي ټول منصبداران او سالاران دي هغوی یوازې کتابونه لولي. ځوان ځواب ورکړ د اسلامي نړۍ بدمرغي ده چې د بغداد اوسیدونکي له کتاب سره د توري ضرورت نه احساسوي. که نه نو د اسلامي نړۍ هر سپایي به د دوی تر قومندي لاندې جګړه د ځان ویاړ بلله. د مشال له رڼا نه د لرېوالي په سبب ترکي سالار خپل مخاطب ونه پیژاند. هغه لیک په ترخه لهجه وویل دا د احمد بن حسن دویم ملګری له کومه شو؟ ته لیک راوړاندې شه. ځوان له ګوښې راوچت شو او د سالار په مخ کې ودرېد. سالار ورته وویل هی یوسفه نن دې ژبه ولې وچلېده؟ کښېنه زه د هر توریالي په لیدو خوشحاله کېږم. تا په خپله لومړنۍ جګړه کې زموږ شابسۍ ګټلی دی خو دې ته دې پام لره چې دلته د بغداد د خلکو په باب له خلکو سره نیک نظر نشته. یوسف جدي ځواب ورکړ د خبرو په وخت کې زما ذهن کې د خلکو رایه نه وه بلکې ته وې. زه د بغداد خلک نه د ستاینې وړ بولم او نه مې هم ستاینه کړې ده. د هغوی یادونه هسې راغله. اصلي خبره خو دا وه چې سپایي باید علم زده کړي. که نه زه دا وایم چې توره داسې سرشوخ آس دی چې د علم قبضه ورته پکار ده. د بغداد له خلکو سره یوازې قبضه ده آس ورسره نشته. سالار ترې وپوښتل زموږ په باب ستا نظر څه دی؟ یوسف ترې وپوښتل ښه زموږ نه ستا مطلب ځان دی او که د صلاح الدین ایوبي پوځ؟ ترکي سالار د هغه له سوال نه یا پوښتنې نه پریشانه شو. د خبرې د اړولو لپاره یې وویل چې د غزوان په خبرو کې د احمد بن حسن استاد ښکاري هغه هم راوغواړئ.